عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوزلی وزرا کسانو لخطبه لوستله تقریر ورته کول 7000 کسان ورته ناست نو 7000 کسانو دا مجموع کوم ځای ته رسیږي او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما आवाज ډیر سلو لیکن چې کله کې ناستو منبر باندې کې ناستو نو یو کس ورته راغی چې حضرت جی یو درخواست کو هغه یو فرمایل ډیره ښه ده وی چې خلق ډیر زیات دي او تاسو له تکلیف هم دی خو خلق ډیر زیات او ټول د اوریدو په ارمان کې چې ستا خبرې ووري څومره ادب سره خبره وکړه که زمونږ غونډه کې نو سبه تیز غږیږي لکه आवाज تیز وباسه چې خلق ووري ها دومره خلق لري ځان راغلي او ستا आवाज ډیر سلو دی او ورته سوي وای اے د الله بندا دوی چې راغلي د چا خبرې اوریدو د پاره وی فرمایل د رب العالمین خبر اوری د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات اورید الغواری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ادرید خطبه اولو الصلاة خطبه نباد وی فرمایل یا ایها الناس اے خلقو زما आवाज اوری کنا شاتن یو کسراغ اغه ډیر لری را روان اغه چرا ورسیدلو چاته تپوسو کو يرتانه خطبه لاړ د عبد الله ابن مسعود خطبه در نه لاړ و د دې خطبه ډیره مشهوره وا عبد الله ابن مسعود خطبه به شروع کړه خلق به حیران کړ نو خلق به خطبه اوریدو تراتل आवाज ورته الله عجیب आवाज ورکړ آغا کسوی زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې کله زه د کور را بهر شوما نو ما ویل کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زمن په بلای باندې ناشته او خطبه د الله رب العالمین د وحدانیت چغرا او باسی ما داسې پلار اوریدلا گویا چې عبداللہ ابن مسعود ما سره څنګه پسنګ لګې عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ما ټول خطبه اوریدا لکه ته خو لري ځای نه راغلی وی دا تپوس دا غینو کې چې د आवाज رسولو کې څه کمالو عبداللہ ابن مسعود تقریر خلاص شو تپوس او شو اے عبداللہ ابن مسعود دا سوجدا چې ستا आवाज ډیر لور خلق اوریدلو سره د دې چې وی مجلس کې موجود نو وی فرمایلی او زری سرداری کونین اس وجه ورته بیانای زمون صوفی تراغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خبر شروع کړه یو صحابی مبارک لري ناناستو هغه وګ مبارک دا سراتاو کو لکه سړی خبره ته متوجی شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه وی فرمایلی یا الہ العالمین یا الله استاد محبوب طالبان استاد محبوب خبری ته وګنیسی یا الله د دوی خبره د دنیا ګډ ګډ ته خدایت ورسوا هغه دعا نو زمنګ د پاره الله قبول کړه موږ ته دا وغواړو چې خدای زما आवाज د کوفینا مدین ته ورسي او زما आवाज د کوفینا الله شام ته ورسي زما په خپل رب دا یقین دی چې زما आवाज به الله ال ترسي دیو جن چدانن الحمدللہ شیخ الحدیث استاذنا مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده هغه مبارک نشتا خداغه आवाज دنیا کې چلیږي دا د حقانی علما او کرامت ته اکثر دا د نوی رڼا والا مولین حضرات چلار شي هغه आवाज مو سره د پنځه به سګناوري یو سورہ ګرمه ګرمایي شي به معاملې ختم شي انک حمید مجید شي بس او زمنګ دا کافر ماته چا ویلي یرا کرامت بعد الموت څنګه چل مالتی معنی کې نه معنی ویل یرا ول استانه تاسو کوم مال موبایل در سره شته وي او مال دروغ مو وای دي چې چا आवाजونه دي نو هغه عالمو ماته چیرې مولوی صاحب دروغ درته نه د مولانا سنجان صاحب आवाजونه په کې سره دي مال ګوره معنی انا خو आवाज به کې داغه چولې مال دا کرامت بعد الموت دی چې هغه نشته خبره ځان د پاره دلیل ګرځي دا کرامت بعد الموت چې هغه دنیا نه تل او ته आवाज زړه نه وباسي داغه بیان اوري داغه تقریر اوري داغه د بخاری شریف تقریر اوري
مولانا صاحب ما ته قسم وخړلو چې مولوی صاحب ټیک د ډیر ساده جواب خو زما زړه ته په سکون ملو شو چې رښتیا خبره ده چې دا بعضی خلک چې دا شیزونه نه مانی هغه چې مړي شي خواران وسره سلاړ شي دا د علماء دیوبند زمونږه دا حقیقت څوک هم نشي پټولې شیخ الهند رحمت الله علیه کله تله خدایي یو تفسیر دی تفسیر کابله ورته سوګ وای دا هغه تفسیر نه تمام تفاسیر اخذ کړي زمون اشرف علی تانوی رحمت الله علیه مبارک سونه مودکیږي تل دی خدای هر عالم خپکیږي بنا یا وډاله راغه د دیوبندیانو سره سخت نه لګیږي دا غوی یو ځای ته لاړم جمعه ته نو دا غوی په کتابخانه کې زمونږ د تفسیرونه پراته ما ولا عجیب خبره خدا منیم نه او تفسیرونه زمونږ د شیخانو خود ونه دا هم دې لپاره نه ګورو اصل موږ ابن کثیر ګورو پلان کې ګورو مال په خدای مې قسم هم دا ګوري په ابن کثیر ته پوهیږي نه نو دا خو اسانه ترجمه د اردو کې درته کړی دا نو سبا زمونږ علما دا الحمدلله مړ نه دي دا ټول ژوند دي وجه دا وی زړه کې د الله د وحدانیت دا الله رب العالمین د ربوبیت دا الله د خالقیت مینا پرتاوا اغه مینا الله رب العالمین دمر دنیا ته اور رسولا دنیا ګډ ګډ کې ما اوس خبره کوله ورورته مې مال ګوره دا فضائل اعمال دا اردو کې مې د پښتو کې مې دا خو منه یم دا کتاب دی مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی فضائل اعمال چې چیرته گاډه ودرو پم تلاشو دنه جمعات کې موږ کینو الته پروت که ډاکټر ته ورشي دیندار ډاکټري ناغیم برای خودلې چې کله تیم متفارق مطالعه کیا مصری خانیر مصری خانو کې جلال شي سار کې راوالي و 9 بجې تعلیم دی 10 بجې تعلیم دی دا د کتاب برکات دي اوس کله کتاب نه سره خوادي خوازونه دا خداغه کار دی ځکه مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه صاحب طریقته سلور طریقې هغه چلولې نقشبندیه سروردیه چشتیه قادریه سلور طریقې هغه چلولې مسجد نبوي کې په باقاعده د سلور سلسلو ذکر کېدلو نو که سره دا نه منو بل خبره ده ورنه زموږ علماء دیوبند د پیری په میدان کې لا مثال پیران دي د تقریر په میدان کې لا مثال مقررین دي او د تحریر په میدان کې لا مثال تحریر کون کی دي او تصنیف په میدان کې لا مثال مصنفین دي وجه دا چې علماء دیوبند دا یو داسې جماعت ته چې دې کې فرات او تفرید نشته الحمدلله نو معزز دا څومره مدرسې چې دي دا زمونږ دا مدرسه د دارالعلوم دیوبند ځکه زمونږ مدرسه د جامعه محمدیه دا د هغې مدرسې شاخ دی دا د هغې مدرسې یو اړخ دی ان شاء الله او د هغې مدرسې ډایرکټ تعلق د مسجد نبوي سره دی الحمدلله معززو زمونږ مقصد دا دی چې خپل بچی قرآن سره حدیث سره صحیح عقیدی د سنت سره دا پوی کوي چې بچو کامیابی او خوشحالی بچی ادا د الله په دین کې دا په قران کریم کې دا د الله رب العالمین په خپل عقیده توحید کې دا په خپل عقیده د سنت کې دا ورونو موږ تاسو مسلمانان یو خدا را ته پته لګینا چې د دنیا ته موږ څه لپاره راغلیو سکون پسې ګرځو سکون نه ملاويږي که ډاکټرانو تلاړ شو ځان ته د علاج کوشش کو خو سکون نه ته ملاو دوايي نه خو سره مو پړسيږي سکون نه ملاويږي راځي نه ته سکون زخم د سکون اسپیټال ته مو خیم چاغه اسپیټال ته لاړ شي کوم ډاکټرانو نه علاج کوي ورونو د سکون علاج کوي دا سه به دولت کې نشتا لوی مالدار خلق دی قسم په خدای دومره ژوند تنگ دی او موږ سره زموږ دوستان دي چې دی خوازي گاډي کې به د عالم بیان لګیدلې چې هغه خو راځي د عالم بیان به لګیدلې یلګه ستاسو غانو باجانو د زړه نه کیږي په تندر دی ولګي ډیره مدبم اوریدلې دغه خدي الحمدلله چې د چا کور ته بیان رسیدلې ان شاء الله ډېر سمري ورته الله خودلې تاسو لم دا درخواست کوم چې بچو باندې د علماو تقاریر اوري خود صحیح علماو د اهل سنت والجماعه علماو تقاریر په اوري چې عقیده خراب نشي ځکه عقیده ډېر مهم څه دی ګوره کله چې عقیده جوړ نه وي عبادت الله نه قبلای شیطان عبادت کولو عقیده جوړ نه و تفسیری مظهری لیکلی او یا زره کسان به درس کې ناستل دا بلعم بن باعوره درس ته او یا زره کسان د تورات کې ناستل عقیده خراب و ورونو ګوره الله رب العالمین دنیا نه ډېر ذلیل رسخت کو او معززو عقیده خسته وا په صحیح عقیده باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیرا اولېګلې ما دا یو زنانه واقعا بیان کړې و سوا زنانه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف ورته بیمارو